بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د خبرونې اختیار استاد حق در مرګ شتان استاد په خدمت کې حاضر دی. عزتمندو اطلاع وشو چې په تنګي کې یو سنټر کولاو شي. ما وې دا سنټر بدو د نشي واډي چرته چې بده د ملک نوجوان د سیګریټ په لوګي کې خپل ځواني لوزي دی وینا. عزتمندو ما وې دا سنټر بده زینا یو واډي چرته چې بده 2 پیسو د پاره یو تور سره خپل عزت ترسي چرته چې یو ظالم جابر دغه د عزت سره لوبي کوي خو دی وینا. عزتمندو ما وې دا سنټر بدو د زهر یو وړی عزتمندو زهر چې کوم زمونږ اساسو ماشومان خو چې معدې ولا تباہ کړي. عزتمندو چیرې کوم چې په بانډالو باندې هرسيږي خو دوی وینا ما به دا سنټر دی د عزتمندو دوی وی دا سنټر د وینې کوم چې د وینې بیمارانو ته وینه ورکړي. حیران ما او سوچ میکو چې پتنګي کې داسې څوک پیدا شو چې فلاحي سکار طرف ته سوچو. عزتمندو پتنګي کې داسې څوک دی چې د جو انساني ژوند طرف ته سوچو. ولی چې ما پتنګي کې ناس ډاکټر عزتمندو د قصاب په شکل کې لیدل. عزتمندو ما پتنګي کې د 2 پیسو چولو هرڅون کې عزتمندو د ملاوت یو غټ مثال لیدل. عزتمندو ما پتنګي کې یو میډیکل سٹور والا د بل د غربت سره په لوب لیدل. عزتمندو ما پتنګي کې هر ناظم او هر هغه عہدیدار د رشوت او د کرپشن یو غټ مثال لیدل. عزتمندو خصوصي ریډم کړه د سنټر ته راغلي ګورو چې دوی د نیو زندگی په نوم باندې د ژوند تحفظ کوي او که د ژوند په نوم باندې ژوند له دوکه ورګي. راځي ما سره دا راته وایي چې تاسو څه پوسټ باندې دلته زه هو دلته بلډ انچارج هم یم او لکه ریسپشن سنبالو ما دا ریسپشن کار کوم. صحیح ده. بلډ سریټ کې ورکوي چې کم تلیسیمه بیماران دي دلته وي ته یاره تلیسیمیا پیشنټ خو ماشاءالله دا ټول ما سره ناستم دي. صحیح. او دوی نه تقریبا موږ 500 روپیا چارجز کو هغه صرف د سی وی د ایچ بی ایس او د بلډ بیگ او د سیټ د چارجز دي 500 روپے کې کوي تاسو. جی عام چې کم پیشنټ راځي دلته کې عام شهري راځي ټکی د تلیسیمیا بیماری نه هغه ته سریټ کې ورکوي. هغه خو موږ ته په بدل کې کس اخلو چې هغه کس مطلب دا شي او دوی د پیښور نه بیا وروړي په 2000 په 2500 په 3000 روپے همغه داغه نه د سکرینینګ پوره پیسې تاسو سره لیست سره ول رجستر وغیرہ شته تاسو سره کوم کې دا لیست موجود دی. عزتمندو دی واکه چې کوم وارد دی کې چې کوم پیشنټ دي کوم مریضان دي د تلیسیمیا هغه سره تاسو ملاقات کوم او تاسو کوم آیا چې دلته دوی سره سہولت موجود دي او چې وینه چې کوم دغه سریټ کې ورکي نو مخامخ یو ماشوم ناس او سره تاسو مې ملاقات کوم. دی ماشوم د وینې د مسله سټیم نه ده څومره وخت نه ده دا د شپږو میاشتو چې دا مسله شروع شوه. صحیح ده. دی مخکې علاج به کوم ځای کې کوو مونږ به پیښور ته بتلو هلته به اینه سریټ کې ورکو اخراجات سیوا وکنو او ډېر زیات تکلیف به وراته ټول ورځ به م لګېده واړه به م کور کې پرېښودله. صحیح. به م داسې دغه لکه ښه پوره ورځ به م لګېده ښه 2,500 روپۍ به م ولګېدې ماښام به بیا راتلو. صحیح ده. کور کې نور داسې څوک شته د وینې بیماران ماشومان نه دوی وینه سریټ کې درکې دلته 500 روپۍ 500 روپۍ کې. عزتمندو د دې پیشنټ دا چې کوم بیان دی هغه هم تاسو کوته 500 روپۍ کې باقاعده دلته بلډ ملاویږي دوی ته. مخکې به کوم ځای ته تللی بلډ لبم کوم ځای ته ماشوم بوتلو پېښور ته بتلو. پېښور نه علاوه بل ځای نو بس یو ځای بل ځای ته م لاړو شیرپا هسپتال هر ځای کې تکلیف و بس موږ ته ډېر تکلیف و دې ځوان موږ ډېر خوشحاله او هېڅ تکلیف راته نشته دی. او وینه سریټ کې درکې تاسو دلته 500 روپۍ کې درکې د بل ځای چې کوم ریټ آی کې او دې کې څه فرق شته ولې نه ډېرې پیسې به مو لګي نار نه اور به م ګرځېدلو په ماښام په تیاره به راتلو. تاسو دلته په دې پوسټ باندې تاسو یې جی او جی دلته تاسو سره بل څوک نشته دی یاره کسانو لکه شته دی خو مطلب دا چې څه په ډیوټۍ باندې دي او څه دغه دي نن زموږ یو بل ملګری دی هغه په ډیوټۍ دی نو چونکې هغه هم دغه کوي خو زه هم کوم. بلډ څومره وخت کېږي تقریبا دا تقریبا 3.5 غنټې 3 غنټو کې دا بلډ موږ خېږي. بلډ تاسو لګوئ؟ جی بلډ د صفایي سہولت موجود ده دلته صفایي کېږي کنه د مریضان ته بالکل روزانه چې کوم دی صفایي کېږي تاسو دا کتیم شي او موږ هر ساعت صحیح ده. مریض ته تکلیف شي کنه اچانک انسان دی نو هغه صورتحال کې بیا تاسو څه کوئ؟ دا هغه خو موږ سره ډاکټر صاحب شته هغه ورته انجکشن وکړي دغه ورته وکړي او که بیا زیاتېږي نو DHQ هسپتال سره جوړ دی دسته کې هلته مرسته. دا راته وایي که نه تاسو ډیوټي څومره کوئ دلته څه ټیمه پورې تاسو دلته خو زه 9 نه 12 پورې یم. 9 نه 12 دغې نه بعد بیا څوک ډاکټري دلته که پیشنټ راشي هغوی ته څه تکلیف وي بیا څوک بیا انکلي بیا زه راځم خو زموږ دا کم سټاف چې دا ټول ټرین دی الریډي زه بیا وایم چې دا دلته کې بلډ ټرانسفیوژن کیږي
او بلډ ټرانسفیوژن دا خو ژوند زیاتېږي دا خو علاج نه دی د لپاره مین شیز سټیم سیل ټرانسپلانټیشن دی یا بون میر تاسو ته ویلی شي هغه مین علاج دی خو چې هغه ډېر زیات ایکسپینسیو دی د سنټر نه علاوه چې کوم د تاسو ګرځي وارډ باندې مریضانو چیکینګ هم کوي او د دې نه علاوه تاسو څه علاج کوي دلته څه باندې د کار کوي دلته کې موږ جنرال او پی ډي کوو عام جنرال پی ډي څومره چې جنرال پیشنټ راځي دا غي موږ ټریټمنټ کوو ډاکټر صاحب اخیری یو تاسو نه کومه زمونږ د دې ملک چې کوم د ډاکټران دي دا ولې قصابان شو دا خو داسې یو انټرسټینګ کوېسچن دی بالکل دا زموږ فیلډ بدنامه شوی خو ټول نه دي داسې تاسو نشئ ویلی چې ټول ډاکټران بالکل بلیک شیپس دي یا داسې مطلب قصابان تاسو وایي نو شته خلک هم شته سنټر د سیډه څه سہولیات تاسو موجود الحمدلله ډیر سہولت موجود دي موږ په پېښور ته دوه بم کول ته بیا داخلو یو ډراپینه باندې بل موږ له 7000 روپۍ لګي صحیح تکالیف څه شته دلته نه جناب بالکل ډیر زیات سہولت دی موږ ته جی دا راته وایي چې سنټر د سیډه څه تکلیف وغیرہ تاسو ته ملاوي نه جی موږ ته خدا غټ کار وشي موږ ته سنټر دلته کولاو شي جی موږ په پېښور ته تلو ماشوم بم بوت اور ځواب هم خراب شو 1500 روپۍ خرچه به مو شو بلډ په خرید باندې ملاويږي دلته کنه او الحمدلله جی دا څه کم ریټ چې موږ ته ملاويږي دا موږ ته بل ځای کې نه ملاويږي خو موږ سره په عزت باندې ملاويږي بل دا زموږ د کور کار دی کوم دروازه 2 بجې راشو کو د شپې راغلو موږ ته اني ټایم سنټر کولو دی دا راته وایي چې تاسو دلته بس پوسټ باندې بس لیبرټي ټیکنیشن پوسټ باندې ټیک شولا بلډ تاسو سره دلته موجود وي او چې موږ سره د یونټ کې سٹور وي ها دلته سٹور وي بلډ کتلې شو موږ دا سیس کلاو کا عزتمندو دا بلډ هم تاسو کتلې شي بلډ څومره وخت پورې تاسو دلته چې کوم دی زړه وینه پرته یا چې بلډ خو موږ سره ډېر زر وځي که نه ځکه موږ سره ماشومان ډېر دي نو موږ څه کم کیمپ وکړو نو هغه کیمپ بس هفته کې دننه دننه صحیح ده د دې وینه چې کوم دی خصوصي څومره ورځو پورې تاسو ځان سره ساتلی شي څومره ورځو کې دا خرابېږي 22 23 25 دنه پورې 25 دنه پورې تاسو کولی شئ بالکل مریض د سره شکایت مونږ راځي بلډ حواله سره نه نه راغلی اوسه پورې په حال نه راغلی ان شاء الله نو دا راته چې په دې لیبارټري کې ټیسټونه وغیرہ سنور کوي تاسو او چې موږ کراس میچ کوو موږ بلډ ګروپ کوو ایچ بی کو کم سے زموږ تیلیسیمیا کم ریکوایرمنٹ وي ریکوایرمنٹ چې کوم ضرورت دی هغه ټول پوره کوو ټیک شو کیمرامین صاحب ته هم چې کوم د دوی ټیسټ چې کوم دا ماشين دی هغه تاسو خو دا سامان باقاعده تاسو لیدل شي عزتمندو چې د دې سنټر سره خصوصي تعاون کوي د دوی لپاره بلډ کیمپ هم کوي راغلي دي هغوی سره څه تاسو کوم السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو د کوم ځای یاست موږ نه چکوري جی خپل څه کار روزګار کوئ یاره په خپل مزدا خواري دی اړې مې مزدوري کې خو د دوی ته د وینې ډیر زیات تکلیف دی دلته کې ماشومان دي چې یو انسان زموږ په وینه باندې بچ کیږي ژوند دغه جوړیږي نو هغه دغه لپاره به موږ منډه ترلم کوو سوچ په بنیاد باندې تاسو دا تعاون کوئ د دې بس په دې باندې کوو چې یاره دوی ته ډیر تکلیف دی زیات دی ټول ناول خو زستا شکریا د نیوز مرګرو چې دلته ډیر مخاوريس خلک دي څوک دی سنټر ترانل او واحد تاسو نیوز والے یواد چې تاسو رااله د خلکو وختونه موکله आवाज له مخ کې چتوي نو تاسو ډیر شکریا دا کوم دا صحیح ده دا راته د څه په بنیاد باندې د کوم سوچ په بنیاد باندې سنټر سره تعاون تاسو سره دا بچی چې کوم دي دا د خلکو نه دي دا زما بچي هم د استاد بچي هم دا خاص کور کې اوسو خپل نشته بیماران خاندان رشتہ دار نه جی زما هیڅ کوم نشته د الله د رضا لپاره دا کار کوو تاسو هم د سنټر سره تعاون کوئ او چې زما وسوګیا سره تعلق دی او زمونږ نه خو چې کېږي چې د کار خیر دی که نه په دې کې خپله منډه تل د دوی سره ووځو که د حاجي صاحب چې کوم دی په سنټر باندې ځان لري او دا د وس کار عزتمندو د سنټر چې کوم مالک دی کوم آنر دی هغه سره تاسو ملاقات کوم چې کوم سوچ په بنیاد باندې دا سنټر تاسو کولاو کو یاره جی ټول مخکې خو به درته زه د ویم زه دا خبره بار کومه چې زه یو زمیندار کس یم او دا سنټر چې دی نو ما کولاو کړی نو دا زما په کلي کې زما په ګاونډ کې یو دوه تلسیمیا ماشومانو دا راته وایي چې د سنټر د سیډه چې کوم د مریض ته څه سہولیات څه موجود وي یاره جی د سنټر د سیډه خو مریضانو ته دا سہولیات دي چې د دې مریضانو د وینا مطابق چې الته په خبر کې زمونږ 300 روپۍ هم لګي شپه مو راشي او بلډ هم نه ملاوي کله وي سبا راشه کله وي کسره ولا ترانسپورت سہولت خو نشته تاسو د ترانسپورت چې موږ سره یو کیری ډبه ده او د اصل کې 300 ګاډي پکار دي خو چونکې زمونږ لکه دومره دغه نشته دی
اوس د خلکو باندې ډیپند دی. صحیح دی جی. دا راته وایي چې داسې محاورس خلک هم وي که نه د هغوی د سیړه چا سره څه تعاون حاصل دی تاسو ته؟ جی شته موږ سره یو 3-4 کسان تقریبا چې دی نو موږ سره د علاقې محاورس څه د پیسو په لحاظ کې که نه وینې؟ یاره جی موږ خو ورته دا خبره کړې چې موږ له پیسې مه راکوي د دې سنټر چې څه اخراجات دي هغه پوره کوي بلډ بیک پکاري یا د دې ځای کرایي ده یا د دې کسانو تنخواګانې دي اخراجات دي دغه کوي زمونږ پیسې نقدو په شکل کې نه دي پکار. عزتمندو په دې دنیا کې داسې کم خلک وي چې د بل خپل ژوند د بل په خدمت کې دی. عزتمندو هر سړی لګیا دی د خپل کوشش کوي د خپل مفادو دپاره کار کوي د بل فایدې ته هم څوک نه ګوري. عرض مې دا دی چې دا سنټر کولاو شوی دی په تنګي کې موږ خصوصي رډو کو دلته چې کومې غلطۍ نه وي موږ کوشش کوو چې غلطي تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې وښو. موږ داسې څه غلطي ګیره نه کړه په دې سنټر کې. زه به په اخره کې دا عرض کوم عزتمندو چې عمومي موږ خلکو چې کوم دی پیسې لګولي عزتمندو بالکل موږ پیسې لګولي عزتمندو موږ په هغه ځای کې پیسې لګولي چېرته چې انساني ژوند تباه کېږي. عزتمندو موږ پیسې لګولي واقعي په هغه ځای کې موږ پیسې لګولي چېرته چې انساني ژوند غر کېږي. اخره کې به تاسو ته عرض کوم دا تنظیم ساز شوی دا چې کوم دا سنټر دی دلته نیو زندگی فاونډیشن په نوم باندې واقعي چې د انسان د نیو زندگی چې کوم دی هغې تحفظ کوي. د دې سره خپل کوربار ارشد خان او کیمرمین ماجد علي صافي اجازت ورکوي. د الله په امان.